په دغه ځای مو سره خبرې شوې چې هغه وخت کې تو کلي تو کورونه ړنګ وو تو خلک شهیدان وو تو خلک پرژلي وو په وخت ټایم کې مې هلته یو پر یاد راوړی چې کومه د علاقې یا د کلو یو شی هم قدرتي نه رسېږي علاقې ته هېڅ کله قدرتي په طور باندې ترقي نه رسي تاسو به هېڅ چېرته نه لیدلی چې قدرتي د خدای طرفه یو روډ راغلی او په خپله پخېږي یا د اسمانه طرفه یو سکول راغلی په یو ځای کې پروت شوی جوړ شوی یا اسمانه طرفه یو جومات راغلی په خپله جوړ شوی یو کالج راغلی یا هسپتال راغلی دا قدرتي شیان نه دي دا خدای پاک دا ذمهواره مو تاسو ته پرېښی دی او خلکو ته پرېښی دی چې هغه شعور لري او خلکو ته پرېښی دی چې هغه خلک په علاقې کې ژوند کوي هغو خلکو هغو مشرانو ته یې حواله کړي دي چې کوم خلک د علاقې یا د علاقې د قوم نمایندګي کوي نو زه تاسو ته دې حوالې سره غلی یم دلمرزیه کومه د تاسو کومې مطلبې دي هغه مطلبې د مستخیل هم دي تاسو کومې مسالې دي هغه د څمکني هم دي تاسو کومې مسالې دي هغه د زوی مشت هم دي تاسو مطلبې مسالې دي هغه د ټولې کورمې دي خو ما ورته د غوښتي ما ورته د حرکت کونې ما ورته د رخصتنې ما ورته د حکومت سره د خبرو کونې ما ورته حکومت نه په سختۍ سره غوښتنې یا د روستنې د حکومت سړي نه طریقه لرو او نه سړي لرو مو په هر یوې خبرې ته ډوګر کې پڅېږو هر یوې خبرې ته ډوګر کې چیغه وکړو خو د خپلې نږدې د لیاني کلي یا د دلمرزي یا د مستخیل یا تور غارې څه په څټ راولی دی یا څه له شیرزای په څټ راولی دی یا څه زوی مشخویدات خیلې په څټ راولی یا څه څمکنی په څټ راولی چې ته مشترکه یې مقامونو یا مشرانو یا ځوانانو یا علما کرامو یوه چیغه کړې دی چې ته ډي سي ته مدسې ویلي څه په سترګو ړوند شي دغې علاقې ته خراشه دا یې تو علاقه دی په قوم کې یک یو دوه فوټه پال د ویا په خپلې چاندې د کړی دی کاټ دی چولی و چې ته هغه خلک شته چې هغو ته ته چیغې وایي زنده باد وایي مردباد یې چې هغه یې جوړ کړی وای نو هېڅ کله هم یو قوم یا علاقه ترقي نه کوي چې هغه مشر و ځوان هم په خپل منځ کې ټسل لري یو کور ترقي نه شي کولی چې د هغه مشر د پلار د زوی منځ کې پارخي بیا به قوم څه ترقي ولري ډېر پوتې خلک یو قومه د څه څوره ځوانان لري دوه درونه علاوه سرکاري سړی درکې زه بل کس نه یو به خسادارو کې کس یو بل نه کس بس کس چوکیدار یو درکې افسر نه کس لاس کله مخکې مې یادې تللی اوس درته بیا یم اوس راغلم دغه اسپتال ته نه وته د درېیمې میاشتې نه وه اتمې میاشتې پرې ډاکټرو کې دستخط نه دی کړی چې راغلی په دا سکول کې یو استاد نه علاوه اتلسو کالو کې زه بل یو استاد نه لرم چې دا سکول ته تا دویم استاد روستلی په علاقې کې چې څومره هم سرکاري ډپارټمنټ دي څومره هم سرکاري افسران دي څومره هم سرکاري خلک دي څومره خلک چې سرکار سره تعلق لري ته ونه مطمئن یې په ایمان وایي تاسو نه مطمئن یو اوس یا ډارېږو تاسو ډي سي او ای سي دغو ټول نه مطمئن یو خو دغو خلکو نه مو مطمئن نه یو او د غوښتې والا خلک نه لرو اوس کوم سړی پڅېږي بیا هغه ته یې نو یو رنګ خو مخامخا ورکوو نو تاسو دې ته راغلي زه دا لیاني کلی ړنګ وو چا چې ته پوښتنه کړې وه خو څه کله د دې کالي سروي شروع شه بیا ورته خلک یا راولرو بیا څه کله سروي وشي بیا یو کال بعد ورته حکومت یایي چې دوباره زه د کورونو وریفیکیشن کوم او په هغه وریفیکیشن باندې بیا هغه غریب سړي نه 10,000 20,000 20,000 خو پارچې کې خپل روپۍ دی نه خیل هغه خو تاسو وال نه شي هلی په دې چې تاسو ته رزق خدای نه درکوي تاسو وال نه شي هلی غلطه خبره چې علاقې کې کېږي ته حکومت او حکومت افسر ته یې نه شي په دې چې د تاسو لوی د دغه علاقې خلکو سره دی د تو ژوند د دغه علاقې خلکو سره دی که کله هم تو غلط ته غلطه نه شروع که او صحیح ته د صحیح نه شروع که علاقه په خپله سي محرم نه بعد زه ټولو قومونو ته ټولو قومونو ته سوال کوم که هغه مشران دي هم که هغه علما دي هم که هغه ځوانان دي هم چې د حکومت د نن ورځې پرې د یو شي نه هم مطمئن نه یو نه یې صحت نه نه یې تعلیم نه نه یې ساین ډبلي نه نه یې ویټرنري نه نه یې ای سي نه
نه یې ډي سي نه نه یې څه د څومره محکمې دي یوې نه مطمئن نه یو او موږ هم د حکومت هغو ټولو افسرانو ته چې هغه مونه باندې دي او بیا دغو نه باندې دي بیا د پېښور نه باندې دي چې هغه د اسلام آباد دی چې ریهیبلیټیشن چې کومه خبره کوي چې اپریشن نه بعد به د دغو خلکو ژوند مو نارمل جوړوي دغو خلکو ته به سهولتونه ورکوو دغو خلکو ته به ترقي ورکوو نو راشي حکومت هغه افسران د دلمرزي علاقه د وکړي د دغه ځای کې د نورې علاقې د وکړي چې دوی ځای کې ریهیبلیټیشن څه شی شوی دی ایمو خلکو ژوند څه لاس کاله مخکې کومو د پلار نیکه ژوند اوس هم هغه ژوند دی بجلي نه لرئ صحت نه لرئ سکول نه لرئ او که سکول لرئ استاد نه لرئ که یو دوه بیچو لرئ توخه ټول قوم کې ماشاءالله شکر دی چې بیچو یې نه لرئ په ټول علاقې کې لاس لویشتې پوخ رون نه لرئ نو څه لاس کاله مخکې مو ته کومې مسالې مشرانو اوس یې هم هغه مسالې دي ځوانانو اوس یې هم هغه مسالې دي او زه غواړم چې د خپلې علاقې مسالې د سادې دفتر مو نه واوري د پړچنار دفتر ته 11 کاله کېږي لګیا یې نه یې واوري پېښور کې ناست که ګورنر دی او که نور دي نه یې واوري نو تاسو ته زه دا یم چې محرم نه بعد د ټولو قومونو ځوانانو ته یم مشرانو ته یم که څوک موږ په خپلې خرچې تلا شو د علاقې دپاره قوم دپاره د خپلې ټولې علاقې مسالې وړو و اسلام آباد کې به یو ځای کې کښېنو چاته به وښیو وزیرستان ولاره تللی شي هغه غوښتی شي هلته بجوړې غوښتی شي مومند غوښتی شي هر غوښتلی شي خو د کور مې والا شکر دی چې اوس پرې کور مې نه اواز نه دی وبستلی نو تاسو ټولو ته مو دا درخواست دی چې تاسو کوم ټاپه دی یا تاسو کې درې کومه کندیه دی کندي په سارې 5 مشران را مخکې شو مو درپسې علما را مخکې شو مو درپسې ځوانان را مخکې شو مو درپسې هغه خپله یوه کمیټي جوړه کړو چې د خپلې علاقې پر یاد د خپلې علاقې ترقي دپاره کم از کم وخت څخه شروع کړو که نه که کال کې نه 2 کالو بعد خو به وشي دا غرونه څه د کسې ورونو دا بیتو او تنازع نه وي خو دا غرونه نه دا سونه دی تاسو که په خپله دا مشران کار شروع کړو داسې خلک راوله دلته توره سپینه هره کم سونه پرته دی دلته یې تا ژوند ښه کېږي خو تا اوسه پرې ورته سوچ نه دی شروع کړی تا اوسه پرې دې ته سوچ نه دی شروع کړی چې دینې به زه کار څنګه سټیټوم که کله د شروع کړو خلکو کله ته به هر سړي ته خپله آمدني رسي خو که د سوچ او د فکر او د حرکت والا سړی خو وموندې که نه نو تاسو ټولو ته مو دا چې تاسو کوم رحم دلمرزي خلک یو یا دلمرزي قوم مشرانو تاسو یوه خپله کمیټي جوړه کړو د مشرانو یا انداسې کومې کمیټي تاسو جوړو محرم نه بعد مو ټولو قومونو سره شانه بشانه ودرېږو چې خپل علاقې دپاره حقوق خپل علاقې دپاره ترقي او د خپل علاقې افسر باندې یو پریشر یو د خپل علاقې افسر دې ته کم از کم جوړ کړو چې هغه د مو علاقه راشي مو علاقې کې ګڼو شي د دې خبرې ته راغلی دی که تاسو مو څه متفقات